السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم کامران خټک. نو ښار کې ناست یو، سیاسي تبصره، سیاسي ډایري، سیاسي خبرنامه. خبره به دا وکړو چې یو طرف ته زمونږ حکمرانان، اپوزیشن، ټول جماعتونه او غټ غټ خلک هغه د کاغذونو په داخلو، په الیکشن هنګامو، د اوټ په غوښتو، او بل طرف ته ګرانۍ هغه خلک په خیر غوښتو باندې مجبور کړي دي. خو دلچسپ صورتحال دا دی چې په نوښار کې په خیر غوښتو باندې حکومت پابندي لګولې ده، دفعه 144 نافذ ده او ډیر زیات خیرماران هغه حوالات او تاڼو ته رسیدلی دي. مونږ به خبره کوو، الیکشن سرګرمیانې جاري دي، ډیر زیات خبرونه دي، خو څه چیده خبرونه او هغې کې ټولو نه غټ خبر هغه د وفاقي وزیر دفاع جناب پرویز خټک صاحب هغه په سخت مشکل مرحله کې پریوتو چې د تحصیل نظامت دپاره 5 امیدوارانو چې کوم کاغذونه راخیستي دي او په میدان کې دي، میاں ابراهیم شاه، ذوالفقار زلفي، اسرار، اشفاق کاکو او ارباب نور حسین په صدارت کې دی اجلاس شوی دی او باقاعده د وفاقي وزیر دفاع پرویز خان ته دمکی ورکړې ده که تاسو اشفاق ناظم، سابقه ډسټرکټ ناظم، هغه له اوټ ورکو، ټیکټ ورکو، نو د پی ټی آی دا ټول امیدواران دا به په کورونو کینی او دا به انتخابي مهم قدرې هم نه چلی. دا یو دلچسپ مشکل ترین صورتحال دی. پی ټی آی څنګه هینډل کوي، پی ټی آی قائدین څنګه هینډل کوي، پرویز خټک صاحب به څه کوي. پرویز خټک صاحب دلته کې د زوی په اولاد ډېره د زړه ټوکړی، نو دې ټایم کې قیادت دی، هغې خپل اولاد راوتی دی، هغې په هغې کې هم لګیا دي. بل طرف ته چې کم سپورټر دی او کم فیملی ده د پی ټی آی، نو هغه په احتجاج باندې ده. دې نه علاوه سیاسي خبرونه دي. د وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب د زوی مقابله کې کسان او جهانګیري زموږ دوره وه، تحصیل جهانګیري، مختلف خلقو سره ملاقاتونه دي. په دې سرسري نظر سینیر صحافي کامران خټک صاحب پکې تفهیم بھائی دا لږ تا اواز لږ په مزه دی. تفهیم بھائی صورتحال ډېر زیات تحریک انصاف دپاره د پریشانۍ باعث جوړ دی. دا اوسنی ماښامي خبر ډېر انتهایي اهم دی. بالکل په بو کې چې کوم صورتحال جوړ دی، جهانګیري کې هم جوړ دی، نوښار کې پیله نه جوړ و. پبي کې پرویز خان چې دی هغه انتهایي قریبي رفیق کار چې همیشه د سره په ډېر وخت نه د پلان بالکل د سره خلاف د سره ډېر قریب ترین سلاکار یې دی، رفیق کار یې دی، بالکل دستراز دی. دا تحصیل نظامت پبي دپاره یې نامزد کړو او دغه شانې وینا کې ده چې یاره دی که بغاوت جوړېږي. خو اوس بغاوت مخامخ راغلو چې نن کوم کاغذونه دي، نو د مقابلې کې پاکستان تحریک انصاف سینیر رهنما دي، ارباب نور حسین دی، میاں ابراهیم دی، ذوالفقار دی، زلفي، امانکوټ ارشد، اسرار دی، اشفاق کاکو مقابلې کې دی کاغذات نامزدګي داخل کو او بیا میډیا ټاکس یې وکړو. باقاعده پرویز خان ته یې یو دمکي ورکړه چې په اشفاق ناظم ثابت دی کو تاسو دی دته مو ټیکټ ورکړو، نو بیا به مونږ پارټۍ خلاف مخامخ راځو او مونږ به کار نه کوو، مونږ به خاموش نه. دی مطالبه څه وه چې چاله یې ورکړه؟ دی تفهیم صاحب دی وی چې دا 5 کوم نور کینډیډیټ دی، ارباب نور حسین، میاں ابراهیم، ذوالفقار، ارشد، اسرار، دی وی دی 5 واړو کې یو هم ته ورکړه، چا ته هم نه ورکړو، مونږ ته فیصله کوو. د دې نه علاوه هم وایي چې هر چا ته ورکوي خو څه وي. تفهیم دی دا وایي چې ابراهیم اشفاق چې کوم دی، اشفاق خان
د پرویز خان سره قریب پاتې شوم خو د پارټي او ورکران ټول بل کړي دي لکه پارټي دی اګنور کړي دا ورکر کار نه دی کړی ذاتي مفاداتو کې لګېدلی دی او اوس هېڅ حالت کې موږ دا نه غواړو چې دته دومره اهم ذمواري دي دې پرې ډېر بااختیاره سیټ دی سیاسي نظامت او چې دا دته میلاو شي دا هېڅ صورت کې موږ نو پرویز خان باید دا انتهایي نوې مشکلات صورتحال دی په هغې نوي صورتحال کې راګیر شو دغه شان دی تفهیم باید موږ وګورو جهانګیر ته موږ لاړو هلته هم دغه صورتحال دی هلته څه جهانګیري ته موږ لاړو نو هلته نو مینهوالو ته ووایو تازه اپډیټ دا دی چې جهانګیري کې کوم هلته هم موږ دا وایو روسي سیاست څنګه دلته کې دی هلته هم دغه شان دی په عروج باندې د پاکستان تحریک پلیټفارم باندې ادریس خټک چې ایم پی ای دی هغه یو طرف ته خپل رورو درو کامران راځي خټک بل طرف ته هغه تره دی مخکې نه تحصیل نظامت جهانګیري باندې پاتې شوی و هغه هم کاغذونه جمع کړو نو هلته هم تره او وراره یو بل ته مخامخ رالو هغه هم دواړه یې چېرته زه په میرټ باندې وم بل ترې نه ما ډېر زیات خدمات دي هلته هم تحریک انصاف په مشکلات کې دی او بل هغوی کم امیدواران دي هغوی دا هم چېرته تحریک انصاف باندې چېرته موږ ته مشکلات دا دي چې یو طرف مهنګایي د عوامو ته موږ ځو موږ ته ډېر سخت ردعمل دی د عوامو او بل طرف ته ترم راته ولاړ دی نو ډېر ټف صورتحال هغې ته دی خپل پارټۍ طرف نه دننه دی خصوصي طور باندې موږ به وایو پي ټي آی په مشکل کې شو لکه پي ټي آی مشکلات خو پي ټي آی بیا کاغذي وزیر دفاع هم پي ټي آی هم ګراوند دی پي ټي آی خو دلته ونو دلته پرویز خان ډېر هولډ دی په نوخار ډسټرکټ کې دغه د کور ګراوند دی که نه لکه کور ګراوند دی او ټول د سیوا خلک دی دغه دي موږ به شهیدو کلي کې وکتو چې هلته ډېر اهم کسان دي د پرویز خان کسان دي سید فضل شاه صاحب او زه سره ډېر لوی ګروپ دی هغه د پرویز خان خاص کسان دي هغوی دا نن ووایي چې موږ سره ټلیفون رابطې باندې وکړي به اتفاق کړی دی پروګرام هم کړی دی پاکستان پیپل پارټۍ کوم نوجوان رهنما دی ملک جمشید علي هغه حمایت اعلان یې کړی بلکې بل هغوی د یو ځواناني پروګرام هم کړی باقاعده حمایت اعلان کړي په دې تحصیل نظامت جهانګیري کې ورته دا د تحریک انصاف ورته پرویز خان خاص کسان دي او دا د پیپل پارټۍ کینډیډیټ دا سپورټ کوي او دا شاید تحریک انصاف چې جهانګیري کوم نامزد ټیکټ هولډر امیدوار دی کامران راځي خټک هغه د خپل تره مقابلې کې ولاړ دی او دغه شان زموږ نوخار تحصیل ته راشو نو دلته الریډي پیله نه پرویز خان فضل چې دی عیسی خټک هغه د خپل کزن ورته ولاړ دی خپل پرویز خان وراره ورته ولاړ دی خټک ورته ولاړ دی نو پرویز خان یو طرف ته خپل معاملات کې لګېدلی دی ټول توجه یې موږ دویم څلوېښت کاله څومره هغه سیاست کړی هغه ټول نچوړ هغه په دې کې وباسي چې دا زوی زه وباسم چې آینده کوم الیکشن راځي نو هغې ته به زه ودرېدی شم پرویز خان دا تحصیل نظامت نوخار چې دی دې کې خپل سیاسي بقا ده او هلته امکان زور یې غواړي خو بل طرف ته هغه نه دا غلطیان یې وشي چې په پبي کې هم ټیکټ ورکړو نو هلته تنظیم کوم رای ده هغې ته ونه کتو او په جهانګیري کې هم چې کوم ټیکټ ورکړو نو تنظیم رای ته ونه کتو همغه موروثي سیاست یو چې مخکې کوم روان و همغه یو مثال به دغه تازه کړو ستاسو په اجازت ګرانو مینهوالو تاسو سره چې کوم نومونه مونږ شیر کړل او تاسو سره لږ مخکې زموږ طرف نه هغه ویډیو هم راغله چې کوم احتجاجي پریس کانفرنس میډیا ټاک هغه یې وکړو ارباب نور حسین میاں ابراهیم شاه ذوالفقار زلفي ارشد اسرار اشفاق کاکو ملک خالد دې کې نور ډېر ملګري دي د پبو تحصیل چې هغوی د اجلاس ته راغلي دي او هغوی د طرف نه هم دا احتجاج دی یو احتجاجي پریس کانفرنس نو دا د پرویز خان ډېر نږدې کسان او هغه جنګ کولو والا او ځان په دو لګولو والا اوټ دپاره دا هغه خلک میدان ته راوتي نو مونږ ویلی شو چې پرویز خان دې ټایم کې ډېر زیات په ټینشن کې شو په مشکل کې شو یو طرف ته د نوخار سیاست بل طرف ته د پبو نو چې دی به اوس څنګه رفیق بھائی یو طرف ته خو اصل شی دا د مهنګایي ډېر زیات ده عوام ډېر زیات پریشان دي بل طرف ته هغه نه فیصلې دونه پرویز خان نه غلطې وشوې چې ټکټونه په پبي کې او جهانګیري کې میرټ باندې دی ورنه کړو پارټۍ عہدیدارو تنظیمونو کوم دغه دي هغوی ته قربانو ته ونه کتلو
او بچا سره تعلق دی جاګری کې ام پی ای دی نو خپل ورور دی ام پی ای سره خوشحال او کور کې تقسیم ورکړو نو کور کې به بل بغاوت وشو ترې ودراو په دې کې چې دا څه کو نه تا د نور سینیئر دا ډېر سینیئر کس بل هغه داخلي هم کړی دی ټول سیریس دي اصل د کې دا هغه داخلي پای کې د کړی دي او اته وته یو لوی ټینشن وته جوړ شو په لږه هم پکارو چې دې ټیم پارټي متحد کون پکارو ولی خلک مهنګایي دي مین عوام ډېر زیات ردعمل دی په عوامو کې او په خپل پارټي منظم کولو بجای پارټي نورې تقسیم کړه نو زم دا پرویز خان غلطي شوې ده او په جهانګیري او پبي کې ټیکټو تقسیمولو کې دورندیش سړی دی لکه دومره تجربه کار سینیئر او هغه نو تقسیم کې خو ته خبره صحیح ده پرویز خان چې دی نو خاطر کې څومره پالیټیشن دی چې ټول سینیئر دی او سیوای تجربه ده په سیاست کې او هغه خپل یو داسې بند غړي کې راګیر دی په نوخار کې خاص کر دا اوراړي چې وته کوم مخامخ راغلي دی هغه سره کوم ګروپ دی نو هغه خپل بس فکرمند دی خپل زوی راويست هغه ز خپل زوی شي چې دی مونږ مینوالو سره دا خبر شیر کولای شو چې جوړ توړ ماهر منجا هوا سیاستدان او خاص کر د جوړ توړ باندې دی دغه دی چې حکومت هم کوم ځای کې مشکل کې شي نو پرویز خان خدمات لري او هغه بیا څه نه څه طریقې سره مسله حل کوي مسلې حل کولو والا سړی هغه دې ټایم کې د نوخار په سیاست کې جوړ توړ نقاصر دی که څنګه دی به دا جوړ توړ څنګه کوي دا د خلکو دپاره یو سوالیه نشان هم دی تفهمي پرویز خان چې دی څنګه تا وایي جوړ توړ ماهر دی بالکل هغه بلوچستان ته هم لاړ واته تحریک انصاف او حکومت ختم شوی او عدم شدید اختلافاتو کې راګیر وو هلته لاړو خپل یو تدبر سره خپل یو سیاسي کوم بصیرت دی هغې سره کار یې وایست هلته هم تحریک انصاف حکومت یې هلته جوړ کړو په نوخار کې دا دی چې پرویز خان چې څه وخت نه یو کال 2 کال وشو چې دی کوم تقریرونه کوي نو ده باقاعده به خپل کوم سپورټرانو هغه ولې لکارو نو هغې د وجه هغې میز کې ډېر فاصلې جوړې شوې هغه هماغه چې کوم چا ته د چیلنج ورکړو چا ته بد رد وي په سټیج باندې په تقریرونو کې هماغه خلک یو ځای شو او د کور کې چې بغاوت ډېر مینوال نوي د دې ګرانۍ د معامله او د نوخار انتظامي احکامات تاسو خپل خولې نه ما خو بیان کړ تاسو بیان کوي چې عجیبه صورتحال جوړ دی حکومت دونه مهنګایي دا که روزانه घंटों पे हिसाब उसको पता घंटों पे हिसाब घंटों हर योशी को खुराक में देखो जरूर घंटे पस वो कसरत बदल 2-3 घंटे बाद ही दुकानदार ते यार वो से रेट बदल शोस यो तरह होता सीधा सो को गरीब कस या मो पर कोर خپل کور بچو ته وسوړي زړه وکي د خېټه او د سایو رشتہ خو ذاتی کنه بل طرف ته چې کوم غریب او چې په روزګار ونو هغه مخکې را پټینشن کې وو تا په دوره سپیډ سره مهنګایي راوېسته ګنټو په حساب باندې مهنګایي روانه ده او درې دوه سره نوم نه کوي نو هغه نور مشکلات شو نه او بچو ته پر روټي وغوښته یو ته بودرې دو بل ته موږ نو خاطر ګورو دلته بیکرونه برخه له ولاړ دي ډېر زیات اوس ته دا ډېر زیات شوی شو دا څو مهنګایي شو روزانه سپیډ باندې ګنټو په حساب بیکرو د خلک ولاړ دي فروټ نو بار ولاړ دي په دوکانونو حتی کې نان فروشي هغه نمبر ولاړ دي نو اچھا کوم ته ولاړ او بل خبره تاسو سره مینوال سره شي ما خلک چې کوم بچو ته روټي بندوبست کوي نو هغه اوس د 144 سره غواړي چې خیر مونږ غواړي او حوالات لوګي بتېری تفهم بای اوس غریب د مشکلات کې راځي چې ای دوه ټیم روټي نه دي دا صرف مخکې وسره ما دغه کې دوه ماوره به کې چې دوه ټیم روټي اوس واقعي سولې شي په دوه ټیم روټي غریب دې د مشکلات کې راځي شو حکومت ته یې ته بالکل پروا نشته غي چې په خیر په توګه دي غریب څوک دی نو ته غریب د تخکاری چې غربت کم دی دلته کې دا هغه کوم سپیډ سره تا مهنګایي شروع کړه دا هغې ته په زخمونو باندې چې کوم پې تا زخمونه ورکړو ته په هغې باندې ته داسې کې عمران بھائی ما ته داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې به دا احساس پروګرام چې دی کوم روغ کړو هغې کې پیچیدګیان هم دي خو دا خلک به ټول خیرمال شي لکه د احساس په فارمونو پسې به ګرځي او ډېر به د فلاحي تنظیمونو د دفترونو چکرې لګوي
او بل کېدای شي را روان وخت کې فلاحي تنظیمونه تفهیم بھائی الیکشن کې دا ډسپلین شروع کړي چې نور زغونیسته د توړې موړو دا سیاست شروع نشي. تفهیم بھائی څنګه تاسو احساس پر راته وځي کوم رجسټر یا کسبت شي دا چې کوم رجسټر نه دي کوم رجسټر نه دي دای به د فارمونو پسې ګرځي کنه فارمونو پسې ګرځي حکومت وسایل نشته دی دا خو چې مخکې کوم سرویس یې هم غلطه شوي ده مالدار خلک پکې اخري کوم ساده خلک دا ساده خلک دی هغه خو نوم اورېدلی دی د دې دفترونو مخې ته به یې ګورئ اوس چې کوم صورتحال جوړ دی که نه موږ سره خاطره دی چې دا کوم کمزوري خلک دي دا کوم کمزوري خلک دي دی بل طرف ته خیال نشي اوس موږ ګورو په معاشرې کې هر علاقې کې موږ نوخا ډسټرکټ کې ګورو شوکې علاقې څومره ځای وشو هغونه مو محفوظ نه دي جوماتونه محفوظ نه دي په لاره کې څوک تللی نشي سره ماښام او ورځې نه خلک ولاړ وي بل لوټ کوي اوس وایو دوکانونه خلک د خوراک سوزونه پټوي دا چې کوم شروع دی نو زموږ چې دا دلته یو دغه شروع شي خوني انقلاب خوني انقلاب ته اشاره ده چې غریب کس دی د خبرې مطلب دا دی که حکومت د مهنګۍ دا صورتحال کنټرول نه کړي حکومت په ګرانۍ باندې قابو رانولي او د خلکو دا حالي خلک اوږي شي نار شي او هغوی به جرایمو طرف ته رجحان شي هغوی به بدامنۍ قتل و غارتګري او هر ځای به نوګو ایریا شي د رهزنۍ د ډاکو د دې یو روش به شروع شي او بیا به حکومت ته کنټرول کول ګران شي نو الله تعالی دې داسې وخت نه دا ملک دا قوم بچ ساتي. غریب بچي ته روزګار نشته تعلیم یافته هلکان دي ډګریانې ګرځوي چې څوک پیسې ورکوي له کومو کوي هغوی ته نوکري میلاویږي دغه حکومت واکمن چې دي دی کار خاص دي هغوی تا ته پته نوخا ډسټرکټ کې نظر ورکوي باقي دا هغوی ته رابطه کوي چې 4 لکه 15 لکه ورکوي په کلاس ورکړو 5 لک روپۍ نوکري ده 5 لک روپۍ دا شان کیس دفتر ته راشه کمیشن دومره نه لګي چې هلته پیسې څوک یې تا نه ورکړي هغه پرلس هم کسان پکې ناست دي ده نامزد کړي دي چې د کیس دفتر کې کښېني د ګیس میټر په پیسو لګي هغه زموږ رفیق منظور چې کوم ډیزاین ورکړو هغه د تحریک انصاف یو ورکر دا مینوالو سره شیر کړه خو اهم خبره دا موږ پرون نه وه کړې او دا رفیق مزدور کړې وه دا واورئ رفیق مزدور ویلو د تحریک انصاف ډېر لوی لیډر اوس د سلطان نه مایوسه شو او اوس یې ریزاین ورکړو چې هغه ریزاین ورکړو هغه وایي چې کوړي یو ورکر دی او هغه 75,000 روپۍ اخیستې شوي دي د کور کمیشن نو هغې چې موږ ته پته ولګېده نو موږ بیا په هغې کې غوبل جوړ کړو موږ احتجاج وکړو نو بیا همغه سوی ګیس نوخا دفتر والا همغه پیسې بیا واپس کړي د تحریک انصاف ورکر دی هغې خپل کمیشن ځان ته لګوي 75,000 روپۍ یې ورکوي نه خو د ټرانسفارمرو د بجلو دا به هم دغه حل کېږي ټول اوس لوټ مار دی هر طرف ته کرپشن یو بازار ګرم دی او دا حکومتي ذمېدار چې دي دغه چې دی په هغې باندې کوم کسان مقرر کړي دي څوک وکړ پرسن چاته عہده ورکړي چاته څه ورکړي هماغه دفتر کې کوارډینیټر کېنولی دی هماغه خلک پیسې اخلي او بد غال شروع کړی دی دا بالکل ګرانو کتونکو د دې نه علاوه په نوخار تحصیل کې د پاکستان مسلم لیگ نون عبدالحق هغه کاغذونه جمع کړل نن ډسټرکټ کچرو کې د هغه ویډیو د هغه بیانونه هغه هم تاسو سره شیر شوي دي یو نوجوان قیادت دی او ورسره ایم پی ای اختیار ولی خان په موقع باندې موجودو د دې نه علاوه د جمعیت علما اسلام د طرف نه مفتی حاکم علي حقانی هغه کاغذونه جمع کړي کورینګ کینډیډیټ چې ورسره کوم دی هغه الحاج پرویز خان ون د مانکی شریفه هغه هم کاغذونه جمع کړي دي د دوه کې به یو واپس کېږي او مفتی حاکم علي مخکې نه کینډیډیټ و په پبو تحصیل کې د پی ټي آی د دې معاملې دا اوښ په کوم طرف ته کینی دا به راتلونکي 2-3 ورځو کې موږ ته واضحه شي د مسلم لیگ نون د طرف نه جان محمد خان کاغذونه داخل کړي دي نوی امیدوار راووتو او جمعیت علما اسلام د طرف نه قاری اختر منیر په بو تحصیل نه کاغذونه جمع کړي دي دا مضبوط امیدواران دي مونږ به تفسیره په دې نوخار تحصیل هم وکړو په پبو تحصیل به هم وکړو چې دلته د جمعیت علما اسلام مسلم لیگ نون دا څه هول دی او
د دې بس د الاینس دې سره سره جماعت اسلامي د طرف نه نوخار تحصیل د پاره ډاکټر عطا الله چې داخلو سره تعلق دی خدمت فاونډیشن صدر دی ځلی او د پبو تحصیل د پاره د جماعت اسلامي د طرف نه حاجی بشیر احمد سابقا ناظم پاتې شوی دی او هغه میدان ته راوتی دی. په نوشهره کلا کې دا یو مضبوط هب دی، آبادی، ووټ لحاظ سره، سیاست لحاظ سره ګړ دی. دلته د دې ځای ووټ د ایم پی ای تحصیل ډسټرکټ چې سمی ایم این ای دا بنیادی فیصله کن کردار ادا کوي. اندازه شته جمعیت علماء اسلام به دلته ووټ بینک څومره وي؟ تفهیم بھائی جمعیت اسلام چې دی خپل تجربې سره به سیاسي جماعت دی ډېر ښه تعداد دی هغه چې 7000 8000 هغه ووټ په دې حلقې کې دی په نوشهره کلا کې. ګرانو کتونکو تفهیم بھائی چې اوس اندر خبرې دي یا مخامخ بار یو شکل ورته نه دی میلاو شوی. په دې کې دا چې د درې پارټو خپل کې الاینس یو خبرې روانې دي. پاکستان مسلم لیگ نون دی، ورسره جمعیت علماء اسلام دی او ورسره جماعت اسلامي ده. په دې یو واضح دغه نه دی کړی، په دې یو واضح دغه نه و دی دننه دې خبرې روانې دي چې د درې تحصیلونو دي. په دې کې یو جماعت چې دی نو هغې سره کینډیډیټ نمبر کې کوو او بل مشترکه وکړو. درې تحصیلونه به لکه درې جماعتونه دي په دریو به تقسیم شي، درې باندې تقسیم شي. دا دی داسې اطلاع شته چې هلته به څوک وي دلته به څوک وي. دا دی خبرې روانې دي او نوشهره کلا دی، په دې کې عبدالحق دی، دا شان دی حکیم علي دی. حکیم علي غواړي چې زه دلته د دې مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي ما حمایت وکړي. په دې بدل کې به موږ هلته په پبې کې چې 7000 ووټ که د دی حمایت وکړو. دغه شان فارموله دی دننه روانه ده خو مذاکرات پرې روانې دي. مذاکرات پرې روانې دي او موږ وایو چې روز دوه کې مو دي ته عملي شکل دی ورکړو نو بیا به دې میډیا سره ته مخامخ راولي. جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامي، مسلم لیگ نون د دی خبرې اترې روانې دي په دې درې واړو تحصیلونو باندې. یو تحصیل یو پارټۍ ته پرېږدي، کمې پارټۍ ته پرېږدي دا به راتلونکی وخت فیصله کوي. الاینس کېږي نه کېږي، خو تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي خبرې اترې دي. مونږ خبره وکړه که دا درې پارټۍ راجمع شي نو د دوی ډېر غټ ووټ بینک جوړېږي. د مسلم لیگ نون په نوشهره کلا کې اختیار ولی دی نو اوس یې ووټونه کړي دي او خپل یو ووټ بینک، خپل یو مقبولیت، خپل تعلق دا لري، خپل شخصي ووټ. مونږ که دا ووایو چې پارټۍ مسلم لیگ نون دلته دومره فعال تنظیم نشته، په بو طرف ته لاو او نوشهره کلا کې ایم پی ای چې دی هغه خپل یو ذاتي ووټ بینک دغه وایو ډېر غټ ووټ بینک دی په نوشهره کلا کې، اختیار ولی او هغه کلک ووټ دی. دغسې جمعیت علماء اسلام او ورسره جماعت اسلامي خپل یو ووټ بینک د تحصیل کې شته. نو دا هم ډېر لوی کردار ادا کولی شي. دا د هغوی په حکمت عملی باندې ډیپینډ کوي چې هغوی د بلدیاتي الیکشن کې خپل سیټ حاصلولو دپاره څه رول ادا کولو دپاره هغوی پلانینګ څه کوي، د هغوی حکمت عملي څه ده، هغوی په کومه طریقه باندې جنګ کوي. دا به راتلونکی وخت مونږ ته ښایي. تفهیم دی څنګه ده دا درې جماعتونو ووټ دی داسې ورسره مهنګایي خلاف چې کوم عوامو خپل یو رایې دی د هغوی استعمالوي. دا کوم جماعت خپل پارټۍ په خپل پلیټفارم باندې راوړلو زه هم هغه ته د سیټ وړل هغه ته مقصد دا دی چې خپله بیانیه کې د مهنګایۍ بیان، د مهنګایۍ بیانیه، مهنګایۍ خلاف د مهنګایۍ د متاثره کېدو او مهنګایي چا په خپله بیانیه او دای په عوامو باندې بهتر انداز کې چا پیش کا برین واشنګ یې وکړو. مطلب دا دی غوږونه دماغ یې د خلکو پې کولو وکړه، هغه خلک خبره کوي دماغ مې پې نه خلاصېږي. نو چې چا پې د دې ګرانۍ په بیانیې باندې دماغ خلاص کړل د خلکو. مهنګایي پیټې چې کوم حکومت په عوامو په ملا باندې ایښولی دی تېر خو ښه انداز کې خوبصورت انداز کې خو چا دی بیانیې پیش کړ
بس همغه پارټي چې دی نو دا رول ادا کولی شي نظامت تخت باندې به د هغې راځي دا بالکل نو دې نه علاوه ګرانو کتونکو واړه واړه خبرونه ډېر دي سیاسي سرګرمیانې ډېرې زیاتې وشوې او ورځ په ورځ دا چې کاغذونه څنګه مخې له راځي جمع کېږي او کاغذونه خلک جمع کوي نو سرګرمیانو کې هم تیزی راځي ورسره د رسالپور طرف ته شیرین کوټې خیش کې او نظامپور ډېره لویه پټی ده نظامپور کې تحصیل امیدوارانو کې داسې څوک شته چې ګینې هغه وویلی شي چې که دغه پټی څنګه میجر بصیر هغه یو علاقه متحد کړې وه نو داسې څوک نظامپور کې شته چې خپله یو علاقه متحد کړي او تحصیل نظامت یې وسي تفهیم بھائی نظامپور علاقې چې ده نو هغې اتحاد چیرې نه قایم شوی همیشه خان قوانین راغلي دي هغې ووټ یې اخیستی دي یو ځل الاینس قایم شوی و چې پاکستان کې په پارټي امیدوار و بصیر خټک هغه په دې سیټ باندې کامیابي حاصله کړه په یې نه بعد هغه همغه عوامي کوم مینډیټ چې دی هغه برقرار ونه ساتلو عوام ترې ناراضه شو خپل پارټي ورکران ترې ناراضه شو نو بیا هغه دوه ځله دغه سیټو باندې الیکشن وکړو علاقې همغه اتحاد الاینس ناره وویله خو هغې بیانې ته به عوام اهمیت ورنه کړو نو اوس بله مشکلات دي چې همغه عوام بیا هلته متحد شي ولې دا متحد کېدو دغه چې دی دا عوام یو ځل دا موقع ورکوي پې چې ورکوي ډېر وخت یې اخلي دا باندې متحد کېدل دا ډېر وخت اخلي ګرانو مینوالو په بو تحصیل کې هم نوجوان شخصیت د عوامي نیشنل پارټۍ د طرف نه هم راوتی دی چې په هغې باندې د عوامي نیشنل پارټۍ تنظیمي سطح باندې اختلافات شروع شوي دي مونږ دې سره به خبره وکړو میا صاحب هم هغه خبرې وشوې ذوالفقار علي بوټو هغه ذوالفقار عرف بوټو هغه خبرې وکړې بېګا چې کوم پریس کانفرنس و تاسو سره هغه خبرې ټولې شیر شوي دي د پبو تحصیل په نظامت باندې چې کوم د عوامي نیشنل پارټۍ ملګرو کاغذونه داخل کړي نو هغوی د طرف نه دا احتجاج دی چې دا ټول چې کوم سینیر او دیرینه کارکنانو هغه اګنور شو او پیسې والا کس ته ټیکټ میلاو شو او تر دې پورې الزامات ولګېدل چې ایمل ولی خان صوبایي قیادت هغه د کرپشن یو دکان کولو کړی دی او د دې نه ښه دا ده چې په محله جنګي کې یو دکان کولو کې یو ټیکټونه خرڅوي او د میا افتخار حسین صاحب باره کې څه انکشافات وشو څه خبرې داسې خبرې مو چې مونږ ډېرې نشو بیانولی خو مونږ خبرې واورېدې چې مونږ به ډېر وخت نه دا سوچ کولو چې میا صاحب توره ټوپۍ او تور څادر په اوږه چولی وجه څه ده نو د هغه پریس کانفرنس نه مونږ ته پته ولګېده چې میا افتخار حسین هغه یو سنجیده سیاستدان دی او ډېر های لیول او بین الاقوامي شهرت حامل ډېرې قربانیانې دي نو هغه یو خاموش احتجاج کې را روان دی او هغه خاموش احتجاج هغه نن د کارکنانو د احتجاج په صورت کې راووتو مونږ په دې باندې بېګام خبره کړې وه خو بیا به یو ځل د پارټۍ قیادت دپاره په دې خپله یو تبصره خپله خپل خدشات ابم ورسو ځکه چې مونږ کتلي دي کومې خبرې کېږي دا خبرې هسې نه کېږي دا دننه چې کومې خبرې کنټرول نشي نو هغه بیا بار سر راوباسي او هغه بیا بار خلقو ته راوځي بیا ټي وي ته راوځي اخبار ته راوځي د یو کس په ژبه شي نو د بټو دا پریس کانفرنس دا د اهمیت حامل پریس کانفرنس و به هر حال د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم قیادت دی هغوی سره مونږ خبرې وکړې بېګا نو هغوی دا وي چې دا ټیکټ چې ورکړی شوی دی دا زمیني حقایق او جغرافیایي لحاظ سره تقسیم باندې ورکړی شوی دی کتني لیول ته اختیارات ورکول او کومې علاقې ډېر وخت نه سرګرمې دي خټکنامه یو ډېر لویه پټی ده د جي ټي روډ ناخوا خټکنامه ده دې خوا پبو ده تاسو وایي بټو پریس کانفرنس یو ډېر اهمیت عامل او خبرې هله به بهر راوځي څه خبرې دننه وي خبرې به هله بهر راوځي چې کور که ورانې راشي نو وایي
بار کارو عادتاونه به موږ خبرې خلک راوځي لکه چې په کور کې دا مسلې حل نشوي او هغه دا خبره د PK 63 د ټیکټ نه پس دا معاملات را روان دي او تر دې پورې وویلی شو چې میا افتخار حسین را روان الیکشن کې هغه د ټیکټ د دغه نه ویستی دی او د نننۍ چې کومې خبرې دي نو هغه دا دي چې میا صاحب وایي چې بس زه به ټیکټ دپاره درخواست نه ورکوم نو موږ منو میا صاحب ډېر سنجیده شریف او یو سړی دومره لوی لیول ته پارټۍ کې ډېر ساده مزاج انسان دی دومره غټ سرمایه دار نه دی او دومره لوی لیول ته رسېدلی دی نو هغه چرم داسې څه غلط کار نشي کولی خو چې کم ګیر چاپېره د فین فالور او کم مینه لرونکي کسان ورسره تړلي نو هغوی بیا داسې څه ماحول جوړ کړي او تیار شي او هغه خبرې بار ته راوځي او هغه په سابقه روایاتو ته که موږ وګورو نو داسې اجمل بابا سره دا مسله شوې وه او اجمل بابا بیا هغه ټایم کې چېرته بل ته ته نه تللی نه یې خپله نظریه پرېښې ده نه خپله پارټي نه ده پرېښې په پارټۍ کې خپل یو ګروپ او خپله یو پارټي جوړه کړه او هغه خپلې فلسفې خپلې نارې چې کومه د عوامي نیشنل پارټۍ نظریه سیاست امن خبره عدم تشدد فلسفه هغې سره هغه بیا روان او تر کومې ژوندی نو خپل یو نارې سره سیاست کړی ما بیګا سوچ کولو چې دا حالات عوامي نیشنل پارټۍ کې د صوبایي قیادت بدلېدو نه پس کم طرف ته روان دي او کومې خبرې روځي په مده مده نو دا دقسې د یو ګروپ تفهیم نه دا څنګه تاسو وایي امرولي چې راغلی دی هغې تاسې ګډوډ بیانونه ورکوي وختي چې موږ د نندرکو کې یو علاقې کې عوامي نیشنل پارټۍ ډېر بهترینه رهنما دی رضا خان هغه مو دا وایي چې زه عوامي نیشنل پارټۍ پرېږدم او موږ ورته وجه وایي نو هغه وجه بیان کړه چې امرولي چې دی نو دوپو باجو والے چې کوم بیان ورکړی دی نو په هغې باندې به یو طور یو مسلمان په طور یو پښتون په هغې باندې زه خفه یم زه دې نه احتجاجاً ریزاین ورکوم نو امرولي چې دی یو طرف داسې بیانات ورکوي چې سره هر یو مسلمان یو پښتون په دې علاقې کې اوسېږي نو هغې پې او خاصه MP کوم کسان دي ورکران دي دغه خلک دي لکه دا ټول ډېر پاکبازه حیادار خلک دي پکې ډېر پښتانه او ډېر اسلام باندې پوهېدو والا خلک دا دومره قربانیانې چې ورکړي دي او دومره ځای ته رسېدلي به هر حال زموږ یو خدشه وه چې که د عوامي نیشنل پارټۍ سینیر لیډرشپ په دې حالاتو باندې په دغه خبرو باندې په خپل کور کې کنټرول را نه وسو نو خدشه ظاهرو موږ یې نه څه متمني وو ځکه چې موږ هم دغه قیادت سره مینه لرو دا زموږ مشران دي دا زموږ پټکي دي ټول سیاسي جماعتونه چې متحد وي متفق وي دا د ملک دپاره د ملک یو د ضلع کې ښه ترقي کیدی شي خو خوشحالي راتلی شي دغه خلک چې مضبوط وي خوشحال وي او د خاص کر دا نظریاتي پارټیانې چې دي که نه دا د دې ملک دپاره او د دې قوم دپاره لګیا دي قربانیانې ورکوي تفهیم یې موږ چې سیاسي جماعتونه پکار دي مشرانو ته چې کوم په اختیار وي ټیکټ ورکوو نو اختیار په هغې لاس کې وي کم از کم هغې د دې ته ګوري چې یاره میرټ رانې زه ورکوم دا نه چې دا MPA دی دا کس ما سره ډېر نږدې و هغې کې میرټ باندې ټیکټ ورکولو دا خبره او دا په مزه روانېږي به هر حال دغسې خبرې وي تاسو سره مو شیر کړي انشاءالله سبا به بیا همدغه ټایم کې خپلې تبصرې خپلې تجزیې خپلې قیسې او په تلو تلو کې بیا وایو چې یو طرف ته ګراني ده ګرانه د خلکو بنیاد وایستو او خلک خیر غوښتو ته مجبور دي په خیرمارانو کې زیاتې وشو مونږ چې نوښار د دې نوښار کې د بیکرو مخې ته د تنورونو مخې ته او د هوټلو مخې ته مونږ ته زنانه بوډاګان ماشومان د خیرمارانو په شکل کې اضافه شوي دا زیات شوي دي او د هغې نه پس یو طرف ته په خیر ته مجبور شو بل طرف ته حکومت په خیر غوښتو باندې هم پابندي ولګوله او دفع یې کړو موږ ګورو چې په نوښار کینټ کې دا سټل ایریا ده
سیوا مالدار خلک نو په خیر وختو دلته زنانه وي په ګورکو کې صادرونو کې راغلي دي تنور سره ناست وي راته یقیني خبره دا ده څه کسان څه بوډاګان څه داسې زلمي موسیقل چې هغه پېښور نه دي او دا خبره ځکه کوو چې څه د پیژنګلو اثار او د دې خوشان او شیره کله پورې نوخار داسې څه د کندرو دا څه کسان موسیقل نو زړه مو درد وکړو چې دا خلق دې ته مجبور شو لکه خیر ته او بل طرف ته حکومت هم دغه خیرماران راګیر کړي دي او تاڼو ته یې بوتلي دي او ولایتونو کې بند کړي دي نو عوام چته لاړ شي دا سوال دا تاسو هم تپوس وکئ مشرانو نه او دا به مونږ بیا هم سبا کوو دغه خیرمار دغه پرونه بلې تنور سره زنانه ناستې روټیانې تنور باندې دغه شان دي ورکولې مفت فري ورکولې الله په نامې باندې یو زنانه وه مشره زنانه وه هغې ته مونږ خورې تاسو دا روټۍ چې وایي چې څو دي ویې 10 روټۍ نو ما یې دومره روټۍ چې ته اوس یې تا کور کې څو ما 4 بچیان دي نو ما یې دا خو بلې سره دغه شي یخې شي باسي شي دا باسي کېږي نه ما یې ولې مونږ چې دي دغه روټۍ چې دي مونږ په اوبو کې پستې کړو مونږ یې بې بل رسته کړو حالات دې ته ورسي چې د ګرانۍ د وجې نه تور سرې میندې خویندې هغه په روډونو ناستې وي به هر حال دا فریاد او دا جګړه که مونږ ډېر هم کوو خو خپله خبره به کوو خپل موقف به بیانو او چې کومه خبره ضروري ګڼو نو هغه به تاسو ته در رسو سبا پورې تاسو نه اجازت غواړو د تفهیم او کامران خټک اجازت غواړي د الله په امان بسم الله